چې انتظار کوي چې زما بچی راوځي. د خدای انصافدارو داسې مور او پلار ته بدلی. وی کور ته روان یم چې دروازه کې ور دنده شومه چې ومې کتل وی د اډوکو یوه ډانچه پرته وه. مور مې دومره بوډای شوې وه چې د اډوکو ډانچه وه. وی ما وی چې داسې چلو شو، پلار مې تلی دی او د مور سره مې دا حال شوی دی. وی ډېر خپه ومه چې ورسېدلمه. وی مور مې لاس اوچت کړي دي. وی ما وی چې دا خو به ما ته خیره کوي، د زوی دا یقیني ده ته خپل عمل معلومي څه کوي، مور به مې خیره کوي. زه واما ستا به دا عملي خو ما نه ده لیدلی چې مور خیره وکړي، نو ما نه ده لیدلی. مور خیره نه کوي، مور خیره نه کوي. وی چې غلی ورنږدې شومه نو د مور په خوله مې دا الفاظو چې الله زما هغه یو بچی روغ جوړ کور ته راولې، کو زه مړه شمه نو زما به قبر ته څوک کوزوي، زما هغه یو بچی روغ جوړ راولې. مسافرو تاسو چې رنګ یې یقین وکئ دا د مور او پلار په دعاګانو رنګ یې. اگر چې ته ورسره خبرې نه کوې په ټلیفون خو مور دعا کوي، اگر چې ته خبرې نه کوې خو پلار دعا کوي. ګورئ وایي چې د مور دا دعا مې واورېدله نو زړه مې لږ ډاډ شو چې یاره مور خو اوس هم لا خوشحاله ده. ورنږدې شومه مور ته، مای مورې اقه بچی دې راغلی ما، اقه بچی دعا دې قبوله شوله او زه رالمه. وی چې دا ټکې مې ووې وی مور مې راته وایي چې بچیا زما د سترګو نه خو نظر تلی دی، نظر مې د مور په سترګو کې نه و. تا به پیژنمه څنګه چې ته زما بچی یې او که نه ته زما بچی یې او که نه. زه وامه ای د ملیشه او د دوبۍ او د سعودي مسافرو چې د مور ټلیفون درغې چې بچیا په یاد شوی می، زه بیماره یم ګورې کور ته راشه. وایه مورې ورځ به پکې نه لګي او زه به ستا خوا کې ناست یم، ماله ستا دعا پکار ده. سبا به دې دا مور نه وي او په لکونو په کروړونو به الله د مور په دعا درکړي. ګورې سبا به دې بیا دا مور نه وي. دا ډېر کم ټیم یې ګورې د میندو سره رابطې ساتئ چې مور وي چې بچیا په یاد شمې وای مورې درلم، پلار وي بچیا په یاد شوی مې وای پلاره درلم درلم درلم. مور او پلار مه خفه کوئ، ډاریک ورله راځئ. ای مسافرو تاسو ډېر د مور او پلار یادېږئ، دړه نه تاسو نه وځئ، د پلار د مور دړه نه نه وځئ. مونږ وکتل، مونږ ولیدل چې د مور دړه نه نه وځي او د پلار د زړه نه نه وځي. ما یې مورې بچی دې یمه، مور وی نه دې پیژنمه. نو وی بیا راته وی چې بچیا لږ راښکته شه، ما سره یو دلیل شته چې زه به ته وپېژنم چې ته زما بچی یې او که نه. ته لږ دا سر راښکته که. وی چې سر مې ښکته کو او مور ښکل کړمه. زه وامه مورې زه تا ته څه نوم درکم، مورې تا ته زه کوم لیبل ولګومه، تا ته زه کوم ایوارډ ور واچومه، مورې تاله زه کومه طمعی جرأت درکمه. وی د مور د خولې مې دا الفاظو چې مور مې ښکل کړمه. وی چې الحمدلله الحمدلله ته زما بچی یې. مای مورې څنګه دې بچی یمه؟ وی ما ته وی چې بچیا ما سره یو دلیل پروت و. مای مورې څه دلیل و؟ ما ته وی ما ته مور وی بچیا ما سره دلیل دا و اگر چې 12 کاله وتلیو خو 12 کاله کې زما نه ستا د څرمنې بوی نه و هېر شوی. ما ته ستا د څرمنې بوی یادو چې ستا د څرمنې نه به داسې بینتو. زه هم هغه مور چې 12 کاله هغې ستا د څرمنې بوی نه دی هېر کړی او تا 12 کاله د دې مور تپوس نه دی کړی. دا ته انصاف کوې، دا د انصاف معامله ده. ما ته داسې وښیه که نه 12 کاله پس مور ته د خپل بچي د څرمنې بوی یاد دی. وی ما ولیدل، ما محسوس کړه 12 کاله پس د خپل بچي د څرمنې بین په ما ولګېد. حتی چې مور جدا کړې ده او جدا کوډګۍ کې دې کېنولي دي دا مور او پلار. ته خو چېرته ورشه که نه وای مورې زما هغه وړوکوالی دې یادېږي، وایه مورې زما هغه ماشومتوب دې یادېږي. مورې ته ورشه تو د مور په خوا کې لږ کښېنه. ته وایې مور نه رضا کېږي. تا خو مور د شپې په جړه ووجله، تا خو پلار د شپې په جړه ووجو. ته ځان له مطمئنې مور او پلار دې په جړه ووجل. ورشه مور ته وایه
مورې زما د جدایۍ ورځ درته یاده ده؟ هغه به وایي بچیه ستا د جدایۍ نه ستا د متیازو ورځ راتم یاده ده، ستا د لوبو هغه ورځ راتم یاده ده. ته دې غیږ کلار کړی، ته دې غیږ لوبولی، نن د هغې غیږ د خبرې پروا نشته دی. پلار خبره کوي او بچی رواني، مور خبره کوي او د بچي په ایکشن هم نه ماتوي. و بچیا زه وایم چې مور دې خبره وکړي په ځای ودرېږه، چې قدم وانلې پاپلنو، چې قدم وانلې نو هو د مور چې خبره شروع شوله ایکدم ودرېږه، ایکدم. وای مورې په اپله به قدم هم نالم چې په ما په شا زما د مور آواز راغی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان تلد الامت ربتها، یوه نښه د قیامت دا ده ان تلد الامت ربتها چې وینځه به راولګي، یعنی میندې به په معاشره کې ذلیله شوي، دا د قیامت نښه ده. دویمه نښه نبی علیه السلام ورته وفرمیل ان تر الحفاة العراة، ته به وویني هغه خلق چې هغه به بربنډ ګرځېدو، خپیاب له به ګرځېدو، غریبانان خلق به وویني چې هغه به په آبادو کې د یو بل سره سیالي کوي. وی دا د قیامت نښه ده. کمزورې خلق، غریب خلق چې هغه به بربنډ ګرځېدو، جامې به یې نه وي، نن هغه په آبادو کې به وي د یو یتطاولون فی البنیان، سیالي به کوي د یو بل سره. ما 3 چته جوړ کو، بل به وایي ما پې ټایل ولګول، بل به وایي ما وله سیلینګ وکړو، بل به وایي ما پې ماربل ولګول. دا شروع دي که نه؟ دا مونږ خپله ولیدل. دا 2 نښې څرګندې شولې چې میندې به ذلیله شي او غریبانان خلق به دومره دنګ دنګ بیلډینګونه جوړ کړي چې یو بل سره به پکې سیالۍ کوي. وی دا 2 نښې ورته وښوې، سړی رخصت شو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي وی د 2 جهانو سردار رانه تپوس وکړو چې دا سړی دې وپېژنده؟ ما وی نه ده الله حبیبه، دا خو ډېر ناشنا و. وی چې و دې نه پېژند؟ ما چې نه. وی چې جبرئیل اتاکم یعلمکم دینکم. عمره دا خو جبرئیل امین راغلی و، تاسو ته ستاسو دین ښودو، ما نه یې تپوسونه کول او ما جوابونه ورکول.